بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. بیگانه ویډیو کې مونږ د پنجاب د اسمبلی په باره کې تاسو ته یو څو گزارشات پیش کړیو. په هغې کې بعض داسې خبرې وې چې ما په هغې کې د ډیزالف کېدو ذکر کړی چې ډیزالف کېږي به بیا د شپې هغه نوټیفیکیشن وشو پرویز الهي بیګا اسمبلی ډیزالف کړله چونکې د ویډیو په جوړېدو نه پس په اپلوډینګ کې لږ ټایم لګي. د هغې د وجې نه تاسو ته څه اطلاعات لیټ در ورسېدل. خو په دې ننني ویډیو کې به اوس مونږ د پنجاب اسمبلی نه پس په حالاتو په باره کې یو څو خبرې او یو څو گزارشات ستاسو په مخامخ باندې ږدم. پرویز الهي ولې ومنله؟ هغه د اسمبلی د ماتېدو خلاف و، نو بیا یې ولې ومنله؟ د دې د ټول نه غټه وجه دا ده چې هغې ته د اسټبلیشمنټ د طرف نه چې کم هغه دمکیانې میلو شوي وي او خاص کر د مونس الهي په شکل باندې چې مونس الهي په خپل یو ټویټ کې ویلي چې که تاسو هر څومره په مونږ باندې حربې استعمال کړئ نو مونږ عمران خان سره ولاړ یو او مونږ پی ډي ایم طرف ته نه ځو. دی په ټویټ کې هغه ویلي. نو د هغې نه پس دا حالات د پرویز الهي په سمج کې رالل او پرویز الهي ته دا پته ولګېده چې زما دا ډبل گیم دا کار نه کوي. زه به یو طرف ته کېږم، زه به یا اسټبلیشمنټ طرف ته ځم او یا به د عمران خان طرف ته ځم. نو عمران خان سره چې کوم دغه اخري ملاقات شو په هغې کې هغوی داسې پلانینګ وکړو ځکه چې رانا ثناء الله او عطاطار ډېر زیات په کنفیډنس سره لګي وو. هغوی ډېر زیات پر اعتماد وو چې یاره اووه کسان هغوی کنټرول کړي دي او په آخري اطلاعاتو پورې هم دقه خبره را روانې وې چې اووه ام پی ایس چې کوم دي دا تقریبا ښویېدلي دي. خو دوی ټریپ شول. ټریپ څنګه شول؟ ټریپ داسې شول چې د دوی لوکیشن چې کوم ورکړي او دوی چې کومه جیوګرافیک لوکیشن باندې د دوی هغه سترګې وي د اف آی ای طرف نه یا د نور ایجنسیانو طرف نه، نو هغوی خپل موبایلز هلته پرېښي وو او هغې حرکت نه کولو. نو دوی وی چې بس هغوی په خپل ځای باندې دي او کسان چې کوم ام پی ایز هغوی د عمران خان سره ملاقاتونه کړي او عمران خان هغوی سیټسفاید کړي، ورته ویلي چې اسم نشته. تاسو ته چې کمې دمکیانې میلو شوي دي د هغې دمکیانو جواب به زه ورکوم، خو تاسو د اعتماد پرې ووټ کې حصه واخلئ. او پرویز الهي یې په دې خبره باندې اګري کو چې ته د کم طرف ته او د حاجي صاحب طرف ته چې کم ته مایله کېږي نو د حاجي صاحب د چا خپلیږي نه. دی همیشه د خلکو نه خپل اغراض او مقاصد پوره کړي او هغې نه پس وله لته ورکوي. نو دې نه ښه دا ده چې ته دا کښتۍ بدله کړې. نو کیدای شي چې هغه کښتۍ د دغې د وجې نه بدلې کړي، بل هغه هم وي د خپلو تحفظاتو اظهار کړو چې یو طرف ته خو تاسو مونږ باندې د خپلو احساناتو او د خپلو د نعمتونو په مونږ باندې ذکر کوي چې یاره تاسو ته زمونږ دا خبرې در رسي او وی بل طرف ته په مونږ کیسونه کولاویږي. که چېرته پرویز الهي یا د مونس الهي په باره کې کم کیسونه ویم نو پکار دا ده چې د هغې ټرایز وشي، خو داسې هم نه دي کول پکار چې په هغې کې د مونس الهي بعض دوستان او ملګري چې کوم هغه بعض نادیده قوتونو چې کوم دي هغه اوچت کړي او هغه ویلي مو. هغې په باره کې ما تاسو ته مخکې یو ځل په خپل ویډیو کې دا خبره کړې وه چې دا یو ویګو چې کومه وه هغه راغلی و او هغې هغه د مونس الهي ملګري چې کوم د هغه کلاس فیلو مو او ویلي کېږي مبینه طور باندې دا ویلي کېږي چې دا د هغه فرنټ مین هم نو هغې اوچت کړی او هغه غیب و. هغه هم 2-3 ورځې پس بیا راخلاص شو او هغې پرېښوستلو. خو دا هغوی ته یو پیغام و. په دې پیغام کې هغوی ته د دې خبرې هغه اندازه وشوله چې یاره حاجي صاحب څه غواړي او د حاجي صاحب موډ څه دی. نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې پرویز الهي ته عمران خان دا ټولې خبرې په ګوته کړلې او دا ټولې خبرې ورته غوږ ته ورسولې. هغې نه پس هغه په دې خبره باندې اګري شو. اوس د عمران خان نوې لایحه عمل څه دی؟ عمران خان اوس نوې لایحه عمل دا دی چې کله دا ډیزالف شي اوس د گورنر سره 48 غنټې دي. 48 غنټو کې به دننه که دا هغه ساین وکړو ټیک ته کني اټومیټیکلی به دا اسمبلی نه ډیزالف شي. د اسمبلیانو د بچکولو دپاره پی ډي ایم والا اوس خپل زور لګولی دی او هغوی دا کوشش کوي چې دا بچ کړي. میبي چې څه ټیکنیکل ګراوند باندې هغوی عدالت ته واپس لاړ شي، خو میبي دا زه تاسو ته خپلې اندازې بیانوم چې کیدای شي چې هغې طرف نه هم هغوی ته شکست وشي. مریم نواز ته وی رانا ثناء الله دا وویلې چې که تاسو په خپله یو کس راللی او دا خپله پارټي هم سنبال کړه نو ډېر به ښه، ځکه چې زیات تر د هغوی د پارټۍ مشران یعنی نواز شریف، حمزه شهباز او مریم نواز دا په کی پوسټونو باندې دي او دا درې واړه په لندن کې دي. نو اوس دې وخت کې د مسلم لیگ نون نه د ایم کیو ایم والا هغه پارټي جوړه شوې ده لکه څنګه به الطاف حسین چې څنګه د ایم کیو ایم د لندن نه کنټرول کولو او مکه شانې اوس د لندن نه کنټرول شروع دی. نو هغې ته وایي چې یو کس تاسو راشئ، یعنې
پارټي تتر بتر شوله، پارټي خراب شوله. هغه په دغه وجه باندې چې یو طرف ته زرداری لګیا دی هغه یې راغورځي په خوږه کې وکي، او بل طرف ته چې کم دی په پی ډی ایم کې هغه په بدنامېدو کې په سر فهرست په دغه وجه باندې چې حکومت وسره دی، چونکی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون والا دی او دا ځل زرداری هغوی په خوږه کې وخلو کوشش کوي او هغې باندې هغه کامیاب دی، ځکه چې تر د اوسه پورې سند محفوظ دی او پنجاب د هغوی د لاس نه لاړلو. هغه پنجاب حلقې چې کمې حلقو کې به همیشه مسلم لیگ نون والا ګټله هغه هم د هغوی د لاس نه لاړله. نو ما تاسو ته د عمران خان د لایحې عمل خبره کوله چې هغه بیا ورپسې سیکنډ لایحې عمل چې کوم دی هغه پلانینګ دا دی چې بیا به کې پی کې ډیزالف کیږي او هغې نه پس په دوی کینچ کر راخکلو باندې به دوی الیکشن ته بوزي. نواز شریف ته مو داسې خبرې ورسېدې غوږ ته، خپلو ملګرو خپلو پارټۍ والا مشرانو ورته وویلې چې الیکشن طرف ته لاړ شو نو محفوظ به شو. ګینې را روان وخت زموږ دپاره د وران ویجاړ او موږ ته د دې تکالیف اندازه کیږي چې دوی ته بیا په حلقو کې څونه تکالیف کیږي. یو بل وجه په دې کې دا ده که عمران خان دا دواړه صوبې بیا کیپچر کړلې او په دې کې د دې هغه دغه زیات راغی اقتدار کې دوی پکې واپس رال، نو دا صوبې به د هغې محفوظ شي او د هغه فوکس په سند او په بلوچستان باندې شي او په قومي اسمبلی باندې بشي. نو په دغه وجه باندې دوی د هغه فوکس خرابول غواړي چې دا فوکس د صرف په دې صوبو باندې پاتې نشي او د دې غم د ټول نه زیات زرداری سره دی، ځکه چې زرداری اوس دا نه غواړي چې عمران خان فوکس چې کم دی هغه په سند باندې شي، ځکه چې سند هم بیا د هغوی د لاسه وتو والا دی. دا ایم کیو ایم چې کومې دړې رایوځای شولې دا هم د پی ټی آی د مخې د ودرېدو دپاره او د هغوی لاره کې رکاوټونو پیدا کولو لپاره دي. خو دا اوس هغه وخت نه دی چې کوم د الطاف حسین په هغه یو کال باندې به ټوله کراچۍ بندېده، اوس دا هغه وخت او هغه ټایم نه دی. اوس دا د سوشل میډیا دور دی او په دې کې هر یو خبره په سکند کې خورېږي. نو را روان وخت کې داسې لګي چې د عمران خان دا پلانینګ چې دی دا په الیکشن کې د راوستو او په دې کې د الیکشن د ماحول د جوړېدو یو امکانات مونږ ته ښکاري. را روان ویډیوز کې به انشاءالله بیا په دې باندې تاسو ته رڼاګانې اچو. نو تر د اوسه پورې د دې دمې پورې دا چې کوم اوس حالات دي په هغې مې تاسو ته یو څو خبرې او خپل ګزارشات پیش کړل. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.